السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډېر زبردست خوب دی او زمونږ د شیخ صاحب ماشاءالله لیدلی دی. نو یقینا د دې څه کمالات دي چې هغه کمالات به تاسو ته انشاءالله العزیز په دې ویډیو کې ښکاره کوي. نو کوښښ وکړئ چې دا ویډیو زر ته زر شیر کړئ چې خلک هم د عمل شروع کړي او خپل خوب خپل دیدار خپل په دنیا کې کم مقام هغه وویني. جي جزاک الله تعالی الجزا. ویډیو به اخره پورې ګورئ، مخکې ملګرو دپاره د عبرت دپاره شیر کوئ. جزاک الله چې په هغې باندې نو خلک عمل وکړي. جزاک الله احسن الجزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو سامعینو اوریدونکو، زما قدرمنو مسلمانانو مؤمنانو ورونو خویندو، نن زه چې کوم یو عمل دی هغه د خوب په باره کې دی. بیګا د جمعې شپه وه، ما یو خوب ولیدو د 2 بجو نه پس چې کوم عمل و هغه عمل نشم ویلی، خو د هغې نه پس چې کوم دی نو ما یو خوب ولیدو. په هغه خوب کې چې کوم دی نو ما یو میدان ولیدو. په هغه میدان کې چې کوم دی نو ډېر عجیب مخلوق دی. د چا سپینې جامې دي، د چا شنې جامې دي، ټولو پټکي وهلي دي. زه هم د مجلس ته ورشمه، حاضر شمه چې زه د مجلس ته ورشم حاضر شم. نو د دې مجمع نه ډېر کسان زما سره ملګري شي، ما ونیسي وایي راځه تا یو مقام ته موږ بوځو، ته یو مقام ووینه. ما را روان کی نو په څه فاصله چې مې د ځان سره راولي، مجمع ډېره غټه ده، خو زما سره چې کوم دی نو ښه کافي کسان ملګري را رواني. ما راولي، ما ته وایي دا ستا قبر دی، ته را خپل قبر ووینه. زه چې وګورم نو دا قبر چې کوم دی نو دا ډېر کولاو او پراخه دی. دې ته پړوی کوزي شوي دي او په دې لاندې تح باندې چې کوم دی قسمه قسم ګلونه پراته دي. ما ته وایي وګوره دا ستا مقام دی، دا ستا ځای دی. زه چې ووینم نو زه هم ډېر خوشحاله شم. زه ځان سره وویم چې یاره خلک خو د قبر نه ویریږي، وایي چې یاره قبر ډېر تنګ صندق دی او په دې کې به موږ څنګه وخت تیرو. خو زه چې خپل قبر وګورم نو دا ډېر کشاده دی، ډېر زیات کولاو دی او بیا پکې را خسته خسته ګلونه او د بر سیډ نه دې ته پړوی کوزي شوي دي. بیا یو ملګری پټکي والا راشي، ما د دې لاس ته دې مټ نه ونیسي، بیخي دې کنارې ته مې بالکل دې قبر ته را نږدې کړي. ما ته وایي وګوره ستا قبر دی، خو ته ډېر خوشحاله یې. د قبر نه خو څومره انسانان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ویریږي، خو ته چې کوم دی نو ډېر خوشحاله یې. زه ورته ووایم چې دا زما کور دی، دا خو زما قبر دی، زما کور دی، دې ته خو به زه راځم او دا څومره ښکلی دی او دا څومره کشاده دی، کولاو دی، نو د دې نه خو زه نه یېرېږم. زه خو دې ته ډېر خوشحالېږم چې زما داسې ښکلی ځای، زما داسې ښکلی مقامي. نو دا خوب ما بیګا د شپې ولیدو. زه یو عمل کوم، دا د تبلیغ د ریوان مشر حاجی عبدالوهاب صاحب د افریقې په سفر چې تللی و نو هغه هلته دا درود بیان کړی و. هغه درود دا دی چې څوک سحر او ماښام یو پیره دا ووایي اللهم صل علی محمد بعدد کل داء، او بیا په دې پسې 11 پیرې سهار او ماښام دا وایي اللهم صل علی محمد بعدد کل داء، بیا پسې وایي صلی الله علی سیدنا محمد، صلی الله علی سیدنا محمد. 11 پیرې سهار او ماښام په پابندۍ د سره دا وایي. نو کتاب کې وړوکې شان کتابچه د هغې کې لیکلي دي چې نبی علیه السلام وایي دا انسان به خپل مقام په دنیا کې وویني چې د ده څه مقام دی. نو ما به د عمل د ډېر کلونو نه کوو، خو بیګا زه دغه عمل چې کوم دی ما د پرون د سهار او د ماښام کوو. بیا د شپې د 2 بجو نه پس ما دا خوب ولیدو، ما دا خپل مقام ولیدو. نو زه دا منظر زما د سترګو نه نه ورخوا کېږي، ځکه چې ما دا خپل د آخرت کور ولیدو او دا ډېر کولاو او کشاده او په ګلونو باندې ښایسته دی. سحر او ماښام یو پیره دا وایي اللهم صل علی محمد بعدد کل داء، او بیا په دې پسې وایي صلی الله علی سیدنا محمد، صلی الله علی سیدنا محمد. بل زه سامعینو ته دا عرض کوم چې د پنجشنبې د ماسپښین د مانځه نه پسو
تاسو د سبا مازیګر لکه د جمعې د مازیګر پورې تاسو د درود شریف اهتمام کوئ. درود شریف ډیر وایي. زه د پنجشنبې د ماسپښین نه شروع شم او د ماسخوتن د سملاستو پورې چې کوم دی درود شریف یم په نبي علیه السلام باندې. بیا د جمعې د سحر مونځ چې زه وکړم نو د دې نه زما دا معمول دی چې زه 500 کرته 200 کرته چې کوم دی د جمعې په ورځ دا زما معمول دی چې زه درود شریف یم په نبي علیه السلام باندې. نو ما ته داسې ښکاري چې دا د دې درود برکات دي چې دغه خوب ما ولیدو او ما د خپل مقام ولیدو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.